بسم الله الرحمن الرحیم. په مسله د خلق او د کسب کې دا زموږ څلورم درس او کلیپ دی. یعنی دغه مشهوره بین العوام والخواص مسله چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین، چې مونږ د جبریه فرقی عقیده ګڼو، غیر اسلامی بدعی کفری عقیده ګڼو، او اهل د ریوڼ ورته د ایمان د مهنت والا عقیده وی اسلامی عقیده غني. دا پکې زمونږ څلورم کلیپ شروع شو. په دریم کلیپ کې مونږ وضاحت وکړو چې جهمیه چې دی د کتابونو زنادقه ویلي دي او جهم ته د خدای دشمن او کافر ویلي دي. حتی مونږ د علامه زکریا صاحب د کتاب حواله ورکا چې امامونه رحمت الله علیه جهم ته په یو مناظره کې غوسه شوی او ورته ویلو چې اخرج عني یا کافر او یا کافر اوزا. داغه کافر چې جهم دی مونږ داغه عقیده د علم کلام د کتابونو پرانا کې خایو چې هغه به د عقیده ساتله چې بندنه د نه کېدو یقین چې سم کوي خدای تعالی کوي، او بنده چې دا څه کوي دا مجازن دی لګیا دی، په حقیقت کې کوون کې یو بل ذات دی. بنده بالکل فعل لرینا چې سکی خدای تعالی کوي. یعنی دا کومه ترانه چې نن د اهل د ریوڼ په خوله باندې کومه ترانه غږی او دا کوم الفاظ خپل ترانه او صدا ګرځولې، دا د جهمیه فرقې ناره او صدا و. زما پلاس کې چې کوم کتاب تاسو ګورئ الملل والنحل د امام ابي الفتح محمد ابن عبد الکریم شهرستانی چې دا متوفا دی 1548 هجری 1446 وګوره 1446 منفی 548 1446 منفی 898 دوکم 900 کاله مخکې تیر شوی دی. 900 کاله مخکې تیر شوی دی دا مبارک. صفحه نمبر 72 او صفحه نمبر 73 دواویا کې لیکلي الجبریه. جبریه څوک دي؟ الجبر هو نفي الفعل حقيقة من العبد واضافته الى الرب تعالى. جبر ستوي نفي د فعل په حقیقت کې د عبد نه چې حقیقت کې دا کار دی نه کوي، او اضافت د دغه فعل د عبد خدای تعالی ته جل جلاله ته ودا جبر دی. جبریه فرقه غدا چې دا په جبر کې مبتلا دي. ابي اعلان د دوه قسمونو ذکر کړي، جبریه خالصه او د غرنګ چې کم دی جبریه متوسطه. بیا لاندې معتزله باندې ردودم کړي. بیا په دې 73 صفحه باندې را لګیدلې الجهمیه. جهمیه فرقه الجهمیه اصحاب جهم ابن صفوان، اصحاب د جهم ابن صفوان، وهو من الجبریه الخالصه. جهم سوکو د جبریه خالصی د جملې نوخه پوښ په خبره. ظهرت بدعته بترمز، ترمز کې بدعت ظاهر شو. وقتله سلم ابن احوز مازنی بمروه، مروه کې هغه مردار ک في آخر ملك بني أمية. ووافق المعتزلة في نفي صفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء. معتزله سره موافق پدې کېو څنګه چې معتزله صفات الرب منفي کوي د به هم منفي کول. په نفي د صفات الرب کې داغي موافقو، خداغي نه سنور د زیات کفري عقاید هم لرل. لکه مثلا یو عقیده داوا ومنها قوله في القدرة الحادثه. قدرت حادثه کې بده سویل یو قدرت قدیمه دی چې د باری تعالی دی. قدرت حادثه د انسان دی کنه، نو د انسان د قدرت حادثه باره کې به ویل ان الانسان ليس يقدر على شيء. انسان په یو شیم قادر نه دی، سم نشي کوله. مخلوق نه نه کېدو یقین سم نشي کوله. دا نن زمانه کې سو کوئی چې کسی قسم کا اختیار نہیں. تقویت الایمان والا غو بیا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د علی کرم الله وجه نوم مغستے دے، جس کا نام علی یا محمد ہو اس کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں. دومره په ورغلې دي. او دین دا وی چې لیس یقدر علی شیء،
ولا یوسف بالاستطاعه بنده په استطاعت باندې نه موصف کیږي وانما هو مجبور فی افعاله په دې خپل افعالو کې دې مجبور دی چې خدای په سکی کوي که خدای په نه کوي نه کیږي که خدای غواړي کیږي که خدای غواړي نه کیږي بنده چې څه غواړي نه کیږي او الله چې څه غواړي کیږي دا خبرې کوي کنه کوي لا قدرت له ولا اراده ولا اختیار نه قدرت لري نه اراده لري نه اختیار لري وانما يخلق الله تعالى الافعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات څنګه چې په ټولو جماداتو کې افعال پیدا کیږي دسه الله تعالی په انسان کې افعال پیدا کوي مو کوي د بنده په کې بالکل د کسب او د فعل او د ارادي او د اختیار دخل نشته او دا خبره ریونډیان هم کوي او بیا وی وينسب الیه الافعال مجازا د بنده ته د افعالو د نسبت کیږي نو منسوب کولې شي د افعال د مجازن کما ينسب الى الجمادات څنګه چې جمادات ته افعال منسوب کیږي مجازن کما یقال خلق وی کنه اسمرت الشجره ونی میوونی و نو د اسمار نسبت شجرې ته د مجاز دی دغه په کې اختیار دی وجر الماء او بو جاری شوی د بو په کې اختیار دی جریان نسبت موت مجازی دی وتحرك الحجر کانی وخوزیدو نو د حجر په دی حرکت او تحرک کسی اختیار دی دا نسبت د حرکت دی حجر ته ودا مجاز دی وطلعت الشمس نور روخته نسبت د طلوع شمس ته کیږي ودا مجاز دی هغه په کسی اختیار دی وغریبت نسبت د غروب چې شمس ته کیږي ودا مجاز دی نور په کسی اختیار دی وتغیمت السما او اسمان کې وریځ راغه داغي سي اختیار دی چارا وستا رست ور پسې زور دی و امطرت او یا و امطرت باران را ورولو و اسحرت الارض زمکه تازه شوا و انبتت غیاغانی را وچلول الى غیر ذالک والثواب والعقاب جبر كما ان الافعال جبر بهر حال نګورا دیو چې څنګه جمادات ہوتا نسبت د افعال سره وایا مجاز دی نوم دغه رنګي عبادت تم نسبت د افعال مجاز دی حقیقت کې مکون کې خدای پاک دی د بنده اختیار نشتا اراده نشتا او دغه رنګ وایا کسب نشتا نو دغه نفي دی کوي هم دا خبري زما په لاس کې دا بل کتاب دی الفرق بین الفرق الفرق بین الفرق 1446 منفی ور کوي 1446 منفی 429 1446 منفی 429 1017 یعنی صد پاس زر کال مخ کې دې تیر شوی دی صد پاس زر کال مخ کې صدیق ورشه غبل ور کونډه کدن نه نو صد پاس زر کال مخ کې تیر شوی دی نو دیم را لګېدلې دی په صفحه نمبر 194 ښه الفرق بین الفرق صفحه نمبر 194 الجهمیہ الفصل السادس من فصول هذا الباب في ذكر الجهمية والبكرية والضرارية وبيان مذاهبها الجهمية اتباع جهم ابن صفوان دا جهمية فرقة دا متبعين دا جهم ابن صفوان دي الذي دا اغرزل قال بالاجبار والاسترار الى الاعمال چې دبا بندا اعمالو کې مجبور و مستر غنلو وانکر الاستطاعات كلها او د ټول استطاعت نه دین انکار کړو وزعم د بدا دعوه کولا ان الجنه والنار تبيدان وتفنيان وزعم ويلبي ايضا ان الايمان هو المعرفه بالله تعالى فقط وان الكفر هو الجهل به فقط وقالوا دابي ويل ګور ورتخه اغه چې ما په دریم کلیپ اخر کې د جهم باره کې سمره خپل پیش کړي دا زنديقو د خدای دشمنو متکلمین او تکافر ویلې سمره علما ورته کافر ویلې دي اوس دغه عقیده سوا وقال ويلبي لا فعل ولا عمل لاحد غير الله تعالى نسو کار کولی شي او نه فعل کولی شي بغیر د الله تعالی نه که عمل له او که فعل له خدای تعالی کوي کون کې هغه دی بنده بسو کی اوس دا خبره په دې زمانه کې سوق کوي اهل درې ونډي کوي د الیاس بندگانی کوي په خبره باندې پوښي او بیا وی وانما تنسب الاعمال الى المخلوقين على المجاز
نسبت کولی شي د اعمال مخلوقین ته عبادت ته په سبیل د مجاز، دا خودی مجاز کې لګیا دي، په حقیقت کې پردې نه خوا کون کې ذات اور ہے. درته پیش کړو عبارتونه کنو پیش کړو. کما یقال وسنګ چې ویل شي زالت الشمس، نور لاړو، د نور دی کې اختیار دی. ودارت الروح، او جرند تاویږي دغه په کې اختیار دی. من غیر ان یکون فاعلین او مستطیعین لما وصفتا به. نو بهرحال د بدا خبرې کولی سبه ویل چې بندنه عمل لري نه فعل لري، که په ظاهر ورته نسبت د عمل یا د فعل کیږي دا په سبیل د مجاز دی. په حقیقت کې کون کې ذات خدای دی، بندنه د نه کېدو یقین، بنده فعل او اختیار او اراده او کسب نه لري. او تاسو په فقه اکبر شریف کې ویلو کنه وجميع افعال العباد، طول افعال العباد من الحركه والسكون، که حرکت دے که سکون دے، کسبهم علی الحقیقت، کسب دے بندگانو دے په حقیقت کی، والله خلقها، والله ته نسبت صرف خلقن کی گدانا چې دی په مجاز کې لګیا دی، په حقیقت کې خدای کوي، په حقیقت کې د دې کسب دی. والله خلقها، الله فقط خالق دی، الله ته نسبت خلقن دی او دی ته نسبت کسبن حقیقتن دی، په حقیقت کې دی کوي. اوس په حقیقت کې ته وې دا خدای کوي او مجاز کې دی لګیا دی، او کله وی چې پردې نه خوا کول اوس والا ذات یو بل او دا دې مجاز کې لګیا دی. لکه اهل دریوند دا خبرې کوي، نو دې باره کې ځان سره ولیکي. زما په لاس کې مکتوبات شریف دی، اول جلد، اول جلد مکتوبات صفحه نمبر 70 او مکتوب نمبر 209 209 پوش 75 صفحه دا مکتوب 289 با مولانا بدرالدین صدوریاف در بیان اسرار قضا و قدر وما يناسب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كشف سر القضاء والقدر على الخواص من عباده وستر عن العوام لمكان الضلال عن سواء السبيل واقتصاده، والصلاة والسلام على من أكمل بالحجة البالغة وقطع به آزار العصاة الهالكة، وعلى آله وأصحابه البرة الاتقياء الذين آمنوا بالقدر وردوا بالقضاء. وبعد، فلما كان مسألة القضاء والقدر قد كثر فيه الحيرة والضلال وغلب على أكثر ناظريها باطل الوهم والخيال، حتى قال بعضهم چې بعض مولیانو پکې اووي بمحض الجبر، په محض جبر پسې قول کو، فيما په هغه څه کې يصدر من العبد چې د بندنه صادریږي بالاختیار. ونفع بعضهم، او بعض زنادقه را پاسید اغي نفي وکا نسبته الى الواحد القهار، چې خدای ته نسبت مکوا بنده په خپل کيم پیدا کيم چې قدريه دي. دا دوه فرقې، اول جبريه دویمه د قدريه. او بیا فرمای واخذ طائفه بطرفي الاقتصاد في الاعتقاد، او دریمه طائفه چې طائفه د اهل سنت والجماعت ده، اغي د میان روي لارا دغه دواړو د افراط او د تفرید په منځ کې لار راونی ولا عقیده کی الذي هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، ولقد وفق او توفیق ورکړی شوی دی به هاذا طریق دی لارې ته چې د اقتصاد لار ده، منهج قویم دی، منهج حق دی. چاته؟ الفرقه الناجيه، فرقه ناجيه، الذين هم اهل السنه والجماعه رضي الله تعالى عنهم وعن اسلافهم واخلافهم، فتركوا الافراط والتفريط واختاروا الوسط والبين. افراد و تفرید دی پریخه ده او میان روی مختاره کړی ده. روی عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه انه سال جعفر بن محمد الصادق، جعفر صادق سے نے پختنو کا رضي الله تعالى عنهما، فقال يا ابن رسول الله، اے د رسول الله نوسیا صلی الله علیه وسلم، هل فوض الله الامر الى العباد، ایا دا کار ټول الله بندگانو ته حواله کړي؟ فقال اغورتوي الله تعالى اجل من ان يفوض الربوبيه الى العباد. الله تعالی ډیر بزرگ دی، ډیر لوی خدای دی، هغه چرته ربوبیت بندگانو ته حواله کوي د سینه ده.
فقال هل یجبرهم علی ذلک، نو یا دا بندگان د کار په کول مجبور کړي دي، خدای په کوي بنده څه نشي کولای. فقال الله تعالی، امام صاحب نور ته فرمای، امام صاحب ته جعفر صاحب ورته وی الله تعالی اعدل من ان یجبرهم علی ذلک، الله ډیر د انصاف والا دی، هغه بندگانو باندې په زور سره نه کوي، اختیار یې ورته ورکړی دی. بیا ورته عذاب هم چې ګنې په زور په یو کارو کې بیا ورته عذاب ورکی. فقال وكيف ذلك، امام سے ورته وی نو کار خدای کوي که بنده کوي. قال البين بين، منز کې ذا لا جبر ولا تفید ولا كره ولا تسلیت، نه جبر شته او نه تفویض شته، نه زور شته نه په زور مسلط کول شته. لهذا قال اهل السنه ان الافعال الاختياريه للعباد مقدوره الله تعالى من حيث الخلق والايجاد، د بندگانو افعال مقدور در رب تعالی دي خو په حیثیت د خلق او د ایجاد. ومقدوره العباد، او د بندگانو دغه افعال چې مقدور د الله خو په کم حیثیت د خلق او د ایجاد، دغه افعال بیا مقدور در رب تعالی دي خو په کم حیثیت. على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب، چې هغې نه تعبیر په اکتساب کیږي. فحرکت العبد باعتبار نسبتها الى قدرته تعالی، اوس حرکت د بنده چې په دې اعتبار راوالي چې د خدای تعالی قدرت ته نسبت کې یسمى خلقا، دې ته خلق وي. و باعتبار نسبتها الى قدرت العبد، اوس حرکت د بنده که په دې اعتبار راوالي چې نسبت قدرت د عبد ته کې، نو یسمى کسبا، کسب له د بنده کسب وته وي. هلکه تاسې پوه شوئ. غیر ان الاشعریه منهم ذهب الى ان لا مدخل لاختیار العباد فی، هغه د شرقایت مسله ده، هم خپل ځکې ویلې ده. دا به راشي چې هغې ته جبر متوسط وي، لکه اوس ما درته د الفرق بین الفرق په حواله ورته اشاره وکړه. خو دلته بیا دې مبارک را لګېدلی دی، یو صفحه چې مخکې لاړ شي یو کم اتیا، نو هلته یې لیکلي چې جبریه دا خبره کوي که نه. ومذهب الأشعري داخل في دائرة الجبر في الحقيقة، إذ لا اختيار عنده حقيقة ولا تسير للقدرة الحادثة أصلا عنده، إلا أن الفعل الاختياري، ګوره دومره خبره ده، فرق بیانوي په من د امام اشعري او د جبريو محضو کې فرق شته پکې. إذ لا اختيار خا إلا أن الفعل الاختياري، فعل اختياري عند الجبرية لا ينسب د دې نسبت نه کیږي الى الفاعل حقیقتا، دی بنده ته چې فاعل له حقیقت کې د فعل اختیاري نسبت ورته نه کیږي، بل مجازن ودا ورته مجازن کیږي. او اشعری سے وای چې د نسبت د فعل اختیاري فاعل ته حقیقت دی. او لاندې د مبارک بیا فرمایي ونفي الفعل عن الفاعل حقیقتا واثباته له مجازا كما هو مذهب الجبريه كفر محض وانكار عن الضروره. نفي د فعل د فاعل نه چې حقیقت کې دی نه کوي، او بیا دغه فعل د فاعل ته مجازن ثابتې چې مجاز کې لګیا دی، لکه د جهم د عقیده و او د اهل د ریون د عقیده ده چې پر دې نه اخوا کول ولا یو بل ذات دیر ساغه کوي. نو دا کفر محض دی، خالص کفر دی، او دا د بداحت نه انکار دی. غلا دی کوي، زنا دی کوي، سود دی خوري، شراب دی اسکی، نافرمانیان دی کوي، بغاوت دی کوي، دنیا معاصی دی کوي، او ته ورسه خو دی کوي. په حقیقت کې دا یو بل ذات دی لګیا دی، بنده خو مجاز کې لګیا دی، دغه کفر محض دی، دا کفر محض دی. د دې وجه نه کتابونو جبریو ته کافر ویلي دي، دیوبندیانو ورته ویلي، فقهاو ورته ویلي، او دغه رنګي د علم کلام علماو ورته ویلي دي. دا زما په لاس کې د دیوبندي عالم کتاب دی، پښتو شرح د ابوالمنتهی د عبید الله کنداری ایوبی نقشبندی سلیمان خیلی حنفی عالم دی، داغه کتاب دی. صفحه یوصل یو کمتیا، صفحه یوصل یو کمتیا. فائدہ جبریه قطعا کافران دي، جبریه قطعا کافران دي. د عبید الله سی ویخه ویلکه وی سیفیان تبلیغ والا ته کافر وای. تبلیغ والا خو مونږ په خپل یو، مونږ تبلیغ والا ته کافر نه وایو. دا مروجه تبلیغ والا د جبریه عقیده لري او جبریه ته کتابونو کافر ویلي، مونږ مرته وای. په خبره باندې پوښ دا ګوره دیوبندي عالم دی، دا ابوالمنتهی شرح ده، صفحه یوصل یو کمتیا. وی فائدہ جبریه قطعا کافران دي. اول د دې آیاتونو څخه انکار په دوی راځي.
جزاء بما كانوا يعملون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دا خو د بنده د اختیار دلیل دی او قران نه ثابت دی او تی نه مني او د قران نه انکار کافران وی کوي نو دا خو کافر شو کړ. او دوهم دا چې ارسال د رسولانو علیهم السلام د دوی په مذهب لغوه دی ځکه چې سینه شوي کولی. بیا الله رسول ولې را لیږل؟ رسول بیا ولې را لیږي؟ ولې چې جماداتو ته خدای رسولان ناستوي. ګوره د کفر دلایل وایي. دریم تبلیغ د رسولانو بندگانو ته چې دوی د خدای د خوا مجبور دي څه فایده کوي؟ بیا تبلیغ د رسول څه فایده کوي؟ هغه عبش د څلورم وجه د کفر. او څلورم د دوی په مذهب نازلول د کتاب هم لغوه ګرځي. بیا د کتابونو نزول مجبور ته چې په منزلې د جماداتو دی، اختیار نه لري، اراده نه لري، فعل نه لري، کسب نه لري، بیا د کتاب نازلول هغه ته څه مقصد لري؟ نو انزال د کتبو د دې مذهب کې دا لغوه راځي او انزال د کتبو ته لغوه ویل، لغوه ګرځول دا کفر دی کنه. ولې چې د کتاب په امر یا نهي کې دوی لري اختیار نسته نو څه فایده سته بیا؟ نو بیا د کتابونو نزول کې وي څه فایده شوه؟ پنځم ګوره د جبریو د کفر پنځمه وجه وي ثواب او عقاب، جنت او دوزخ هم لغوه دی. ولی چې هر سړی پوهیږي چې جماداتو د ثواب او عقاب نشتا بلکې بے زبانه حیواناتو ته هم نشتا، نو د پنځمه وجه د کفر شو. شپږم د دوی په مذهب باید د طوال زیدون وقام زیدون فرق نوي. د فعل اختیاري او د غیر اختیاري فرق نشته ځکه ته خو فرق نه کې، ته خو دواړه غیر اختیاري ګڼي، اختیار دې سلبي، بیا خو فرق پاتې نشي. ولې چې دواړه د غیر اختیاري سړي نه صادر شوي دي. هلکه تاسې پوه شوي. او بیا لیکلي د دې د ګمراهۍ سبب چې خدای وایي والله خلقکم وما تعملون، او ټول په دې متفق دي چې ټول افعال د بندگانو په قضا او قدر د خدای تعالی دي او ټول په لوح محفوظ کې نوشته دي د مخه تر پیدایش د خلکو کنه. بیا نو بندگانو ته اختیار سته په فعل یا په ترک کې. نو بهرحال دغه خبر هغه د دې د کفر فتوی هم لګولې ده، وایي چې جبریه قطعا کافران دي. پوش دغه رنګ ځان سره ولیکئ 401 صفحه 401 صفحه هم دغه د عبید الله کنداری دیوبندی صاحب کتاب دی. پوه شوي په خبره باندې؟ او د تفصیلی بیان د سببه یو جماعت جبریه ګرځېدلی دي چې هغوی وایي چې بندگان ټول لکه جمادات دي، هر څه چې کوي د کفر یا اسلام څخه یا د طاعت او د معصیت څخه خدای پاک پې کوي، بنده لره هیڅ اختیار او اراده نسته. داسې مذهب کفر صریح دی. داسې مذهب څه دی؟ کفر صریح دی چې بنده لره اختیار نه یادی، اراده نه یادی، کسب نه یادی او ورڅه په خدای ورتپي، وی داسې مذهب کفر صریح دی. او چې کوم بعضې نور دیوبندي حضرات د بوسو لاندې اوبه بوځي د هغې علاج خو زمونږ سره نشته دی. د سینر دیوبندیان زمونږ په کار دي چې هغه د بوسو لاندې اوبه نه بوځي او درس وله ورکوي. او دا دې ځان نه خو نه دي ویلي، علم کلام کتابونه هم دا لیکلي دي. خبره باندې پوښ چې د دې جبریو ذبیه حرامه ده، د دې سره نکاح حرامه ده، دې سره سلام کلام حرام دی. هلکه زه نه وایم، زه کتابونه پیش کوم د علم کلام. دا زما په لاس کې کوم کتاب دی وګورئ، الفرق بین الفرق دا دی لیکلي دي. په خبره باندې پوه شوئ؟ 18 صفحه د ځان سره یې ولیکئ. 18 صفحه په 18 صفحه باندې لیکلي دي چې والصحیح عندنا ان امه الاسلام تجمع المقرين بحدوث العالم
وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الكافة وبتابيد شريعته وبأن كل ما جاء به حقنا وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها فكل من أقر بذلك كله ولم يشبه ببدعته تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد وإن زم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شعنا نزره. وی صحیح خبره ده زمونږ پنیز امت د اسلام چې اسلامی امت را جمع کیږي هغه کې اوسو خبرې دي. اسلامی امت ډلې چې را جمع کیږي نو دا هغه کسان را جمع کوي چې په حدوث د عالم قول کوي، په توحید د سبحانه تعالی قول کوي، په قدم د الله قیلی، په صفاتو د الله قیلی، د الله د عدل قیلی، د الله د حکمت قیلی، د نفي د تشبیه قیلی، په نبوت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قیلی، په رسالت دغه ال الناس کافه قیلی، په تعبید چې د شریعت محبت دی په دې قیلی، او چې د په څومره خبر راتګ من عند الله کړي دا حق دی په دې قیلی، او په دې قیلی چې قران منبع د احکام د شریعت دا او کعبه زمونږه قبله ده چې مونږ ورته واجب دی. نو څوک چې په دې باندې څه کوي اقرار کوي دا سنی موحد دی. او بیا لیکلي دي وان ضم الى الاقوال بما ذکرناه، او که د دې اقوالو سره چې دا خبرې خو مني، دا خبرې مني خو دې سره ضم کی بدعتا شنعا یو شنیع بدعت نو زیرا اوس به ورته نظر کې دی سړی ته خدای مني، نبوت مني، هر څه مني، لکه ریونډي اندر څه مني کنه مني، حدوث د عالم مني، قدم د الله مني، تعبید د نبوت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مني، د ختم نبوت جلسیم کوي، خپل مولیان بازي امیر ختم نبوت لقب موت ور کړی، خبره باندې پوه شئ. نو دا اوس د دې عقاید سره سبدعت زم کړی دي او نظر ورته کوا. فإن كان على بدعة الباطنية او البيانية او المغيرية او الخطابية وکشرت بدعت د فرقی باطنیه فرقیو یا د بیانیه یا د مغیریه یا د خطابی الذين اغا يعتقدون الهیت الائمه او الهیت بعض الائمه کداغه قیدیو چې هغه د خپل امامانو د الوهیت قیل یا د بعض امامانو د الوهیت قیل او کان لا مذهب الحلول یا حلولوی پشان د عیسایانو یا د يهوديانو چې اسخي کې د الله تعالی حلول داغي قیلو او علا بعضی مذاهب اهل التناسخ یا په بعضی مذاهب د اهل التناسخ کی وی او علا مذهب المیمونیه من الخوارج یا میمونه ډله د خوارج وی الذين اباحوا نکاح بنات البنات وبنات البنين چې د خپل د زوی طرف نه یا د لور طرف نه کوم وسیدي د غي د نکاح د حلت قیل د زنادقه او علا مذهب اليزيديه یا د یزیدیانو مذهب باندې من الاباضيه فی قولها پدی قول کې چاغي وي چې بان شریعت الاسلام تنسخ فی اخر الزمان چې د اسلام شریعت په اخره زمانه کې منسوخ کیږي او اباحا ما نص القرآن ولا تحریمه یا هغه شی مباح کوي چې الله تعالی دغه په حرمت کو قران کریم کې تصریح کړی دا او حرم ما اباحه القرآن نصا لا يحتمل التاويل یا هغه شی حرامي چې خدای تعالی صراحتا په قران کریم کې حلال و تویل دي فليس هو من امه الاسلام هغه د اسلام د امت نه دی ولا کرامت له س عزت هم نه لري وان كانت او کچرتو بدعته بدعت د رزل من جنس بدع المعتزله ګوره وتخا د جنس د بدعت د معتزلون او الخوارج یا د خوارجونه او الرافضه الاماميه او الزيديه ام من بدع النجاريه او الجهميه جهمیو بدعت خو ورته مو خودل کنه چې د بنده عمل او خلق د کسب او اراده او اختیار نه مني او الدوراریه او المجسمه انساني عظمت کارات مرته خودل کنه چې الله تعالی دکان کې ډیره لګي مجسمه دي کنه دي فهو من الامه امت کې داخل لغو فی بعض الاحکام بعض احکامو کې او څنګه بعض احکام کم دي وهو جواز دفنه فی مقابر المسلمین هغه دا چې خیر د مسلمانانو مقبره کې دي دفن شي وفي او پدې کې ان لا يمنع حظه من الفي والغنيمه ان غزا مع المسلمين اوس ک جبريو جهميو خوارجو معتزلو وغيرها وغيرها دوراریو نجاریو مجسمو کدی جهاد ته د مسلمانانو اهل سنت والجماعت سره وتیو مالفه مال غنیمت حاصل شو
نو په بعض احکامو کې امت کې داخل دي، مالفه کې حصہ ورته ورکا، غنیمت کې ورته حصہ ورکا، خیر دی. وفي ان لا يمنع من الصلاه في المساجد، او په دې کې امت کې داخل دي جمعات کې د مانځنه ممنه کوا. تعلیم او خبرې نه دي خودلی ښه، جمعات کې د مانځنه ممنه کوا، نه بشي منه کولې. وليس من الامه في احکام سواها، او د امت نه په نور احکامو کې نه دي ګوره وذالک وغدا انه لا يجوز الصلاه عليه، کمر شو جنازي منځ په ناروا دي، ولا خلفه د جنازي منځ ور پسې رستو ناروا دي. الکه زوایم کسه د پاسه زر کاله مخ کې د مولا سیب لګیا دی وای یاره وی دا سیفیان لک سختی کوي کنه، منځ ور پسې نه کوي، جنازو ته نه ورزي، سلام ور باندې نه چی نکاح ور ونډي سړی تلورو خور نه ور کوي، دا څه خبرې دی کوي کنه کوي. خپل می کلام پويږي سیفیان کنه. ګوران ولا تحل ذبیحته، راشه ذبی الله دی خو تډیر خان دی را خان دی خورش دی خورش تسرش زر راشه لکه تراش زر پس خو زمه مرا شامر دینو تس دغه کی تسرش په دغه دی پټول تنه روچت کی را ولی دی تراش دیوږي نه دا بچا صاحب ځان نه لګیا، دا دومره سخت خبرې چې کوي نه دا ځان نه لګیا تراشه داس راي والا په دې سمش دې تو ګور. ولا تحل ذبیحته ولا نکاحه، دې ځنه می شروع کړو یو ټکه پکې ما ځان نه دی ویل. ولا نکاح لامرأة سنیه، او نکاح د دغه سي جبري مجسم جهمي دراري نجاري چې دا په نور احکامو کې سیوا د دغه نه چې جماعت نه منکې به نو فیو غنیمت کې ورته حصہ ورکې دغه نه علاوه د دغه رزل سره د سنیه د اهل سنت والجماعت د جنې نکاح حرام ده، دا نه کیږي. اوس ډیرو خلکو ریونډي سره رشته کړي او بیا وی ولا يحل للسني، او سنی سړی ته حلال نه ده ان يتزوج المرأة منهم، چې د داسې جبريو جهميو مجسمو سره نکاح کی اذا كانت على اعتقادهم، چې دغه د جنې د دغه خنزیرانو په عقیده. وقد قال علي بن ابي طالب للخوارج علينا ثلاث، ستاسو په مونږ درې حقونه دي، لا نبدوکم بقتال، یو دا چې ابتدا بالقتال در سره مونږ نه کو، اول گزار در باندې مونږ نه کو، او دویم دا ولا نمنعکم مساجد الله ان تذكروا في اسم الله، که جمعات کې د خدای د نوم ذکر کوي نو ذکر نم نه منه کو، خیر دی راځي، خو بیان او تعلیم نه دی ویلې ګوري. ولا نمنعکم من الفی، او مونږ تاسو فیم د نه منه کو نه، ما دامت ایدیکم ایدینا، چې تاسو لاسونه زمونږ لاسونه کیوي او مونږ سره یو ځای جهاد ته ځي جنگيږي د کافرانو په خلاف، نو که د جنگ نه بغیر کمال راغو چې مالفه ورته وي هغه هم نه منه کو. نو سیفیان چې کومې خبرې کوي د کتابونو نه لګیا دي په خبره باندې پوه شوي، نو مونږ چې وایي دې سره نکاح نه کېږي، په دې به سلام نه اچي، دې سره به کښېني نه، دې پسې مونځ به نه کړي. نو دا کتابونو د علم کلام دا تصریحات کړي، مونږ ځان نه نه لګیا. که مونږ وایو چې جبریه کافر دي نو دغه د علمګیري لیکلي دغه د راواله ورش چې د جبریو په کفر کې اختلاف دی چې دا کافر دی او کنه دي. علمګیري لیکلي چې والحق حق خبره دا چې دا کافر دي. علمګیري خو 1500 علماء په شریک لیکلي دي کنه، هغه وی چې حق خبره دا ده چې جبریه سدي دا کافر دي، اسلام نه دا بهر دي، اسلام کې بالکل برخه نشته دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. مونږ علمګيري پیش کوو چې هغه ورته کافر ویلي دي. دلته بل جلد علمګيري شته چرته عمده سي سور جلد چی وي دالته بچرته نه پروت، کما کور ته وړي علمګيري داسې بل جلد پیدا کول غواړي دا نه دی، هغه کې ما حواله وکړه مصابه کور کې وي هم د سې دي پوښي په خبره باندې داغه د لیکلي دي چې حق خبره دا ده چې دا کافر دی. او د علمګيري نه علاوه زما په لاس کې ګوره دا کتاب دی، دا طریقه محمدیه ده. پوښ دیم وی په سواد سره الصواب، حق خبره دا چې جبریه کافر دي، حق خبره دا ده
چې جبریه سي دا کافر دي. 77 نمبر صفحه ځان سره ولیکئ او 90 نمبر صفحه. پوه شوې په خبره باندې. واختلف الناس فی اکفار المجبره، اختلاف کړی دی خلق علماء، اختلاف کرده ان مردمان از عالمان فی اکفار المجبره در نسبت کفر فرقه جبریه فمنهم من اکفرهم. نو بعض علما داسې دي چې هغه تکفیر کړي ورته کافر وای، ومنهم من ابا اکفارهم، او بعض دا دي چې هغه انکار کړي د نسبت د کفر نه موږ ورته کافر نه وایو. والصواب حق خبره دا ده اکفار من لم يرى للعبد فعلا اصلا، چې نسبت د کفر هغه چاته وکا چې هغه وی چې بنده بالکل څه کولې نشي. حق خبره وی دا ده چې نسبت د کفر وته وکا کافر وته وایا. والصواب ویلې دي الکه تاسو پوښ او دې ځکه ور باندې محشره لګېدلې دي او موتمونه هم حاشیه په لګولې ده. وهم الجبريه مجبره چاته وي؟ دا غ جبريه دي الذين يقولون ان العبد مجبور، چې بنده مجبور دي. اول قدريه او قدريه چې دي فی طرفي نقص دا پغه فی طرف النقص کې دي. فالقدريه يقولون ان العبد يخلق افعال نفسه، والجبريه يقولون ان كل ما يجري اغه ټول جاری کیږي من افعال العبد فهو فعل الله، دا الله فعل له. لا يثبتون للعبد کسبا، بنده ته کسب نه ثابتي. نو دا جبریش او چې کم جماعت انکار کړي دي نو هغه ودی په تعویل لګیا دي، په تعویل لګیا دي. خو تعویل د څه تعویل له چې تعویل په ضرورتو د دین کې کوي لګیا دي. او تعویل مونږ به راواله د ملفوظات محدث کشمیری د لیکلي او دا غرنګ یې فوشتزي خبره باندې پوش د غراواله ترمذی اول جلد ته پروت وسش تعویل په ضرورتو د داده ترمذی داده دام راواله رو بس دا کتابونه لړنه کی وی تعویل په ضرورتو د دین کې دا کفر دی. او تا ته ما ثابته کا چې د بنده د پاره فعل ثابتول بما کنتم تفعلون بما كانوا يعملون بما کنتم تصنعون وغيرها وغيرها، دا خطابونه په مثل لدی قران کریم کې څومره ډیر راغلي دي. نو د بنده د پاره اثبات د کسب کاسبیت د بنده دا د جملې د ضرورتو د دین نه دی. خالقیت د الله د هر شي د پاره د جملې د ضرورتو د دین نه دی. ته چې اوس د بنده په فعل کې تعویلات کې لګیای او ما ته وی چې تعویل کې هغه ته کافر مو وایا، دې کې دا تعویل کفر دی، دا تعویل کفر دی. پدې کې د تعویل په ضرورتو د دین کې کوي، دا تعویل کفر دی. زنه وایم کتابونو لیکلي دي ولکه تاسو پوښی 50 صفحے لکلی دی. متواترات دین سے انکار کرنا کفر صریح ہے اور اس میں تعویل کرنا بھی کفر ہے. پوښی په متواترات او ضرورت د دین کې تعویل کول څه دي؟ دا کفر دی. او صفحه نمبر 57 کې بیا ښکار لیکلی دی او 50 صفحه کې لیکلی دی. اس میں تصریحات فقہا سے نواقفیت کار فرما ہے. دا څوک چې د اهل قبله ډیر یادي چې مسلمان ته کافر مو وای او د اهل قبله دي ته مو د غي باره کې دیم را لګیدلې دي او د خودم رویری دي چې ګیره سړی د کفر نه نخلاصي، مونږ نه خلاصي، د قران تلاوت نه خلاصي. چې عقیده د جبریو یا د قادیانیانو د په دومره په ورغلې وي د ګیری سره به کافری، مونږ بکې کافر وي، تلاوت بکې ان ورشا کشمیری وي کافر وي، دومره په کله ورغلې دي. په خبره باندې پوښولې क्योंकि हजरात फुक़हा व मुतकल्लिमीन की तसरीहात मौजूद है कि तावील इस कलाम और इस चीज़ में माने तकफीर होती है जो ज़रूरियात दीन में से न हो, लेकिन ज़रूरियात दीन में अगर कोई तावील करे और इजमाई अक़ीदा के ख़िलाफ़ कोई नई माना तराशे तो बिलाशुबा इसको काफिर कहा जाएगा. इसको कुरान मजीद ने इल्हाद और हदीस ने ज़ंदक़ा करार दिया है. ज़िंदीक़ वो है जो मजहबी लिटरेचर बदले, यानी अल्फाज की हकीकत
بدل دی کنه. او بیا لیکلي چې مرزا صاحب چې و نو هغوی دغه کې دغه کفریات موجود او دی خنزیرانو کې هم دغه موجود دی. پوه شوې؟ نو تاویل په ضروریاتو د دین کې دا کفر دی. دا دی یوه ښه دغه رنګې دا زما په لاس کې جامع ترمیزي دی او په دې لګېدلی دی څوک کشمیري پرفشزي کې پې لګېدلی دی. ښه دا 14 صفحه ځان سره ولیکئ. ښه صفحه 14 سویمه صفحه 14 په دې کې انور شاه کشمیری صاحب را لګېدلی دی نو دا وضاحت کړی دی. ښه والتاویل فی ضروریات الدین غیر مسموع کچا د ضروریاتو د دین په مسله کې تاویل کولو دا به غیر مسموع وي دا به نوري او شرعا قابل د اورېدو نه دی. والمؤول فيها کافرون او ضروریات په دین کې تاویل کوونکې کافر دی. دا دی والا الفشزي پوش نو جبریه دغه رنګي بې دینه خلک دین اوس خپله سوچ کوه. دا موږ څه وخت شروع کړی ګنټه به پوره وي که نه شلکم. دغه رنګې ما د تاسو ته ملفوظات حواله درکه پوه شوې په خبره باندې. اهل قبله څوک دی دا 55 صفحه ځان سره ولیکئ. 55 صفحه د انور شاه کشمیری صاحب د قادیانی وکیل سره په عدالت کې بحث روانو. قادیانی وکیل نے کہا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں. لگے دلے لگولے میں نو قادیانی وکیل وتوی چې د اهل قبلہ تکفیر جائز نه دی او ته خو قادیانانو ته کافر وي دی خو قبله ته منس کوي اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے اس کو بھی کافر کہنا درست نہیں. اس کے جواب میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ بات کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے بے علمی اور ناواقفیت پر مبنی ہے. دا وره دا کم شیخان او مولیان دا مدرسین چې مدرسو کې لګي چې نه دا خو کلمې وایي او دا خو اهل قبله دي او دې ته کافر مه وایه. یہ بے علمی اور ناواقفیت پر مبنی ہے. زوایم کا کشمیری وایي کیونکہ حسب تصریح و اتفاق علماء اہل قبلہ کے یہ معنی نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہی ہے چاہے سائر عقائد اسلام کا انکار ہی کرے. قرآن مجید میں منافقین کو عام کفار سے زیادہ کافر ٹھہرا گیا ہے حالانکہ وہ فقط قبلہ کی طرف منہ نہیں کرتے بلکہ تمام ظاہری احکام اسلام بھی ادا کرتے تھے. ته یوازې قبلې ته د مخ کولو غموړې چې دی خوا مونځ کوي او د مشکات شریف دغه حدیث نه غلط استدلال کې چې من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته او كما قال. نو دغه استدلال مکو په دې دا نصیر احمد غرغشتو مولوی سي په حاشیه لګیدل هغه بیا وګوره کنه علی قاری مرقات کې لګیدل هغه بیا وګوره کنه اشیاء العلمات کې شیخ عبدالحق صاحب لګیدل هغه بیا وګوره کنه نور شروح د مشکات هغه بیا وګوره کنه ظاهر د حدیث پس روان او خلک کافر راته مسلمان کوا په خبره باندې پوه شئ. اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتفاق کیا ضروریات دین پر چې اتفاق کوي ضروریات د دین منی دا خبره د ضروریاتو د دین نه ده چې الله تعالی د هر څه خالق دی او د بنده کاسبیت چې بنده ته کسب ثابت دی د عقیدی مسله ده
قدریو جبریو ورکی گمراه شوی دي. دا د ضرورت د دین نه د بنده ته به فعل کسب اختیار ثابته، دا د ضرورت دین مسله ده. او د چې ویسه نشي کولی مجبور دی اوس د نه کېدو یقین، دا خو کافر هم دلته یې کنه. اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کی مراد یہ ہے کہ کافر نہ ہوگا جب تک کہ نشانی کفر کی اور علامت کفر کی اور کوئی چیز موجبات کفر میں سے نہ پائی گئی ہو. ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ قادیانی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عام ارکان اسلام کے پابند ہیں. لقدیم دا وی یار هغه مونږ کوي څومره خلک دی پستی خلی دی روجی نیسی اور دې تبلیغیانو ته تاسو جبری وای اور تبلیغ اسلام میں کوشش کرتے ہیں. قادیانی بارہ کی یو قادیانی دامل تبلیغ اسلام کی کوشش کی دیم وی کنی تاسو ته اسلام تبلیغ کوي او تاسو ورته جبری وای. پھر ان کو کافر کیسے کہا جائے گا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا صحیح حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جس کے متعلق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے نکل جائے گی اور ان کو قتل کرنے میں بڑا ثواب ہے. یہ لوگ نماز روزہ کے پابند ہوگے بلکہ ظاہری خشوع و خضوع کی کیفیات بھی ایسی ہوگی کہ ان کے نماز روزے کے مقابلے میں مسلمان اپنے نماز روزے کو بھی ہت سمجھے گے. لیکن اس کے باوجود جبکہ بعض ضروریات دین کا انکار ان سے ثابت ہوا تو وہ ان کی نماز روزہ وغیرہ ان کو حکم کفر سے نہ بچا سکی، بھی ہم کافر دی. زویمه کدیو بندی عالم لگی یار نو چوس یو سړی صرف ټول مری په مبزی وسلم او صدره او تحریر کندیه او قاضی مبارک او پدې کې تیر کړي غریب بار کتابونه د خپل علماء دیوبندم نه دي کتلی او هغه پاسې وی جنانا سیفیان دالک د دې طبيعت کې لګ تشدید او تشدد دي. ودا دومره خو کافر نه دي، اهل قبله دي، مسلمانان دي، دی خو مونږ کوي او تبلیغ اسلام کې لګیا دي، د توحید خدمتونه او کو د بدعت او د شرک مخالفت کې لګیا دي. دي ته وی څنګه جبریه وي دا ابو سفیان یو بوتل دي کنه دي او دا نه واقفیت او بی علمی او خرطوب دي کنه دي، دا مزبذب توب دی او د عوامو په دې کفر ډاډه کول او تیزول دي کنه دي. مونږ له خو تکړه دی وی چې مړ علم غیب څوک پیغمبر ته منی مشرک الکه ته مدرس سړی ستاسو د مسلو سره څه تعلق کته خو دې خورا واچوم پټی کې ککړنې مړ دا یوازې صغرا او کبرا او حدی وسطو تعلیو مقدمو خبره باندې پیږي یوازې دغه کسی بودی خو نه دی خو ډېرې مسلې زموږ شریعت کې پرتی دي ستاسو دغه سره څه تعلق دی. دا منطق شراته جایز ثابت کی توره بده وګڼم ته میدان تراش نومره کتابونه مې در پسې جمع کړي دي چې دا جایز ثابت کې زبدي توره وګڼم. یادا چې ماته وی چې اخبار احاد په عقیده کې نه چلیږي او خپل ورګه دا د فلسفو د کفري خبره را منډه. شرقایت په درس کې ما بعض دغه کفري خبرې کړې وي چې د فلسفو د منطقيانو کومې خبرې کفري دي. پوه شو په خبره باندې مونږ د منطق خلاف نه یو، مونږ خپل ویلي دي خو لکه ما سره پکې اخبار احاد نه منه او خپل منطقونه ماته دین جوړ کو چې نه دي ته علم نشي ویل او نه دا خو چې کوم دی اطلاق د علم غیب په دینه کې یو دا نه آیت ته نه حدیث ته منطقي قواعد جنگو عقیده ته ثابته و خدای دې په قهر واړو لکه چې وړېدل. ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ فقہا نے ایسے شخص کو مسلمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں 99 وجہ کفر کی موجود ہو اور صرف ایک وجہ اسلام کی. دیم وی کنا ویچ 99 احتمالات په خبره کې د کفر یو پکې د اسلامی امام سے وی کافر و تمو آیا. اس کے جواب میں فرمایا د دې په جواب کې چوي کشمیری وی اس اعتراض کا منشا بھی یہی ہے کہ فقہا کا منشا نہیں سمجھا گیا. د فقہا په دغه قول پوښ شوی نه اور نہ ان کے وہ اقوال دے کے اور نہ د فقہا دغه اقوال لیدلی جن میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے چې هغه کې صراحتاً بعض خلکو د کافر ویلې شوی. د قاضی خان حواله مې درکړی وکنه چې خدای په اسمان کې غنی کتنې اراده ته د جهاد او د مکانی وی کافر دی. اوس بنور 99 سکه 2000 احتمالات به د ایمانی او دا یو احتمال پکې د کفر د راغ وغي ورته کافر وي ولکه پوه نشوي. دا د فقهاو نور تصریحات وی غتلی نه دي او د فقهاو په د قول باندې استاد دماغ شریف کولو شوی نه دي. پوه شوي کہ یہ حکم اپنے عموم پر نہیں ہے، دا حکم عام نہ دے خدای دے غرق کا دا عام وما بلکہ اس وقت ہے
जबकि काइल का सिर्फ एक कलाम मुफ्ती के सामने आए और काइल का कोई दूसरा हाल मालूम न हो और न इसके कलाम में कोई तसरीह हो जिससे माना कुफर मुतय्यन हो जाए, तो ऐसी हालत में मुफ्ती का फर्ज है कि मामले तकफीर में एहतियात बरते। और अगर कोई खफीफ से खफीफ एहतिमाल ऐसा निकल सके जिसकी बिना पर यह कलाम कुफर से बच सके, तो इस एहतिमाल को इख्तियार करे और इस शख्स को काफिर न कहे। लेकिन अगर एक शख्स का यही कलिमे कुफर इसके सैकड़ों तहरीरात में बइनवानात व अल्फाज मुख्तलिफा मौजूद हो, लकददी कोई नशवी जिसको देखकर यह यकीन हो जाएगी कि यही माना कुफरी मुराद लेता है या खुद अपने कलाम में माना कुफरी की तसरीह कर दे, तो बेइजमा फुक़हा ऐसे शख्स पर कतई तौर पर कुफर का हुक्म लगाया जाएगा और इसको मुसलमान हरगिज नहीं कह सकते। तवेदाती पगोग की उदे मुदरिस साहब, मुकर्रर साहब, शेख साहब व मुफ्ती साहब तदाती पगोग की उदे मा ख्वा तराशा कि उस्ताद देवबंद किताबुन दर तमख तयौना दस दर तसवुन किताबुन मख तकियद मोताफिक खाने का मचेवाले से शुमार ना ما یکفر الملحدین ته ګوت نه دی وړي چاغي ته ګوت یوسم بیا به دغه عبارت وګوري دغه دی کنه تو ګوره کداغه وو دی ترو بس دا سړي چې دغه نه دی سور می درته خو په سور باندې سلی کل نری خبرې ده بیا دغه وګوره په دغه سور سلی کلی شي وي خدغم پرېږده بد دغه ځای کې پروت دی نو کفار الملحدین هم دغه ځای کې پروت دی ښه ته پوه شې په خبره باندې او دا چې دغه رنګې د فتاوو ته لاسونه ور واچومه چې هغې پې څومره ورغلي دي نو بیا به خلک ووایي چې یاره د جبریو ته د جماعت ته کافر مونږ وایو که دا ورته په خپله د دیوبند مشرانو و کابرو ویلي دي